السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد عبد الله د ټي ام سي نیوز سوات یوټیوب چینل د طرف نه تاسو ته مخاطب یم. زما محترمو د دین مخکې منګه دوه ویډیوګانې کړې دي، یو د مانزه د فرایض په اړه کې، یو د مانزه د واجباتو په اړه کې. نننۍ ویډیو زمونږه د مانزه د سنت په اړه کې ده، ځکه چې په مانزه کې که چا سنت په قصد سره پرېښودل په دې باندې ثواب انتهایی کمیږي او ګناهګارېږي، ګناه پرې ډېر میلاویږي. په مانځه کې 24 چیزونه داسې دي چې هغه سنت دي. اولنی دا چې د تکبیر تحریمه په وخت کې دواړه لاسونه د غوږونو پورې بوتلل، دا سنت دي. نمبر 2، د تکبیر تحریمه په وخت کې د لاسونو ګوتې په خپل حالت پرېښودل، د بالکل جنګېدلې نه بالکل کولا، بلکې په خپل حالت باندې عام نرمل حالت باندې پرېښودل، دا سنت دي. 3، د تکبیر تحریمه په وخت کې سر نه کته کول. په مازه کې یعنی تکبیر تحریمه کله وایي نو سر به بالکل نیغي برابر وي، دا ویل دا سری دا سنت دي. نمبر 4، امام لره تمام تکبیرونه په قدر حاجت په اوچت आवाज باندې ویل ضروری دي، دا سنت دي. کچری کسان په جمعات کې کمی مقتدیان کم وي په رو आवाज باندې، کچری کله غنۍ د اختر ورځي د جمعې ورځي بیا په زور आवाज باندې امام تکبیرات وایي. نمبر 5، په مانځه کې چې کله سړی ودرېږي کس لاس به اول کې دي، ښی لاس به د هغې د پاسه کې دي، دا سنت دي. نمبر 6، کله چې د امام سره مونځ کې سبحانک اللهم والثنا ویل څه دي، سنت دي. نمبر 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته وایي تعوذ، دا ویل سنت دي. نمبر 8، تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دي. نمبر 9، د فرض منځونو په اخرنی رکعتونو کې سوره فاتحه ویل سنت دي. نمبر 10، آمین ویل سنت دي. آیا آمین په زوره ویل پکار دي که رو ویل پکار دي؟ نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې آمین په رو आवाज باندې ویل دا غوره دي، او د نورو امامانو په نسبت باندې آمین په تیز ویل باندې غوره دي. نو دا که چا په زوره وي که چا رو وي، د خپل امام رعایت دي سادي، خپل مذهب د امام په دې کې د کفر د اسلام خبره نشته، که چا تیز وي که چا رو وي. نمبر 11، ثنا، تعوذ، تسمیه او آمین دا ټول پټ ویل سنت دي زموږ په نسبت باندې. نمبر 12، د سنتو موافق قرات کول، کم سے کم 3 واړه آیاتونه په یو رکعت کې ویل، دا سنت دي چې چا 3 آیاتونه ووي منځ شو. نمبر 13، په رکوع کې سر او ملا یو شانتي برابر. بعض خلک منځ کوي ملا چې کوم دی ټوتی او سر یې کتی، نو داسې انداز کې نه، بلکې ملا او سر چې بالکل برابر وي، دا سنت دي. نمبر 14، په رکوع او په سجده کې 3 پیرې او تسبیحات ویل سنت دي. سبحان ربي العظیم هم 3 پیرې ویل او سبحان ربي الاعلى هم 3 پیرې ویل، دا کم سے کم مقدار دی. یو سړی 15 پیرې وایي، 7 پیرې وایي، 9 پیرې، 11 پیرې، په دې ترتیب باندې طاق چې څومره چې کوم دی ویلی شي ویلي. نمبر 15، په قومه کې یعنی امام چې کله ولاړي او دې سمع الله لمن حمده وایي، دا دغه لپاره سنت دي. نو مقتدي به وایي چې ربنا لك الحمد، دا د مقتدي لپاره سنت دي. او چې کله ځانه مونځ کوي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، دا دواړه به وایي ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد، دا دواړه صحیح دي، نو ځانه به دواړه وایي. نمبر 16، سجدې ته د تللو په وخت کې اول به زنګونان کېدي، بیا لاسونه، بیا سر، او چې کله راپاسي د دې الټ به ځي، اول به سر را پورته کړي، بیا به لاسونه، بیا زنګونان. نمبر 17، په سجده کې خېټه د زنګونانو نه، د پتونانو نه او لاسونه د ترخونو نه لرې ساتل. کله سجدې لځي نو د بعضې خلک د لاسونه د خېټې سره جنګولي، د پتونانو سره جنګولي، نو دا به لرې ساتي. نمبر 18، په جلسه او په قیده کې، جلسه د دوانو سجدو په منځ کې کېناستلو ته سجده وایي، او او قیده کله چې د دوانو سجدو په منځ کې کینی، یا په اخري قیده باندې کینی، یا په هر قیده باندې کینی، اوله قیده یا اخره قیده. نو چې کله دی کینی دا ګس خپا دا به سملی، او دا اخی خپا دا به ودرې چې دا ګوتې قبلې ته راشي. یو سړی بیمار دی، ګوتې یا خپې هغې باندې درد دی، نو که هر طرف ته بیا خیر دی، بیا څه مسئله نشته، عذر دی. نمبر 19، لاسونه په ورنونو باندې په داسې صورت کې ایښودل چې په خپل حالت باندې پاتې شي او ګوتې زنګونانو ته ورسي. کله چې په سجده باندې، کله چې په قیده باندې کینی، نو دا ګوتې به ډېرې زیاتې نه اوږدې، بلکې په پتونانو باندې به داسې کینی چې د ګوتو دا سرونه زنګونانو ته ورسي، د زنګونانو نه اخوا نه وړي، دا سنت دي. نمبر 20، په تشهد کې چې کله اشهد ان لا ته ورسي، دا ګوته وچوتې اشهد ان لا اله
الا الله باندې به کته کی اشهد ان لا اله پدې کې نفي ده د غیر الله نفي ده او د الله تعالی اثبات ده لا اله الا الله دا ویل سړي دا سنت دي. نمبر 21 په قاعده اخره کې د تشهود نورستو درود شریف ویل دا سنت دي. کله چې عبده و رسوله پورې د مونږ وي او اخري قاعده ده نو بیا به درود شریف وی دا سنت دي. نمبر 22 د درود شریف نورستو دعا ویل سنت دي. سوق ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا وی، سوق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا دا دعا وی. البته ور دعا ربنا آتنا فی الدنیا چې دا ټول دعاګانې په دې کې راجم دي. نمبر 23 د سلام د پاره به اول خې طرف ته سلام ګرځيږي، بیا به ګس طرف ته سلام ګرځيږي. اخره 24 نمبر امام لرا دا اولنی سلام په نسبت باندې دویم سلام به لګ کته आवाज باندې ویل کی، اولنی سلام به لګ وګت کی او په تیز आवाज باندې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دویم سلام دا به لګ لنوي او لګ په کته आवाज باندې وي. نو دا سریر شذونه په مانځه کې سنت عزتمندو چې دې اهتمام وساتو. الله جل جلاله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي. که زمونږ دا چینل د تخوخ راغلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د الله تعالی د رضا لپاره دا مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.